13 جولائی را روان خالی په ورځ باندې انشاءالله د 11 بجو نه به تحریک لبیک د راولپنډۍ لیاقت باغ نه یو تاریخي مارچ د خپلو مظلومانو وروڼو په حق کې انشاءالله تعالی وباسي. ما تاسو ټولو نه دا مطالبه ده او څوک چې بیا د ویډیو په ذریعه باندې زما اواز اوري که څوک د دغې مظلومانو درد محسوسوي، څوک د دغې مظلومانو هغه تکلیف محسوسوي، نو د هغې دپاره د خپل وس مطابق اواز ضرور پورته کړئ. د حکومت نه دا مطالبه کړې وی چې تاسو جهاد وکړئ، تاسو د خپلو مظلومانو سره په دې جهاد کې شریک شئ. خو افسوس دا دی چې د دې بې حس او بې ضمیرو نه دا خبرې ډېرې مشکلې دي او ډېرې بعیدې دي او ډېرې لرې دي. خو دومره مطالبې خو کولی شو چې خپل فعال کردار ادا کړئ. تاسو هلته غذایي او طبي امداد ولېږئ، تاسو د مصنوعاتو بایکاټ په ښکاره طور باندې وکړئ، ښکاره باندې دغې نیتنیاهو ته دهشتګرد ووایئ چې دا دغې خلاف یو ماحول جوړ شي او دغې یهودو باندې دباو راشي او دوی د دې ظلم نه منع شي. دومره خو کولی شو که نه چې موږ مطالبې وکړو. انشاءالله تعالی موږ د هغې دپاره تیار یو. که دوی د هغې په وجه باندې په موږ باندې ظلم کوي، په موږ باندې زیاتې کوي، په موږ باندې څه قسمه د دوی ارادې وي، هغې ته هم تیار یو. خو انشاءالله دا اواز به پورته کوو د خپلو مظلومانو دپاره. که جیل وي، که پرچې وي، که ګولۍ وي، که شل وي، که پابندۍ وي، خو انشاءالله موږ به ښه په برپور طریقې سره د دې خپلو مظلومانو دپاره اواز پورته کوو که خیر. 13 جولائی د هفتې په ورځ باندې انشاءالله لیاقت باغ نه به د امیر محترم حضرت قبله حافظ سعد حسین رضوي حفظه الله د هغه په قیادت کې انشاءالله دا تاریخي مارچ روانېږي.